پاکستان اوس ورو د امریکای خلاف کیږي او د مسلمان ملکونو سره لاس ملاولو کوشش کوي چې د لپاره د پاکستان پرایم منسٹر وزیر اعظم صاحب زموږ چې کوم وزیر اعظم صاحب دی آرمی چیف اور ورسره خپل ټیمان چې کوم دی هغه د سلور مسلمانانو ملکونو وزټ کړي دي ای سره ملاقاتونه کړي دي ای سره لاس نیولو د لپاره ای سره یو ځای کېدو د لپاره او د امریکای نه لری کېدو د لپاره ځکه چې اوس کوم د پاکستان او د انډیا مسله راغلی و نو پاره کې امریکای خو کولو د انډیا سپورټ کولو او اسرائیل خو کولو عام د انډیا سپورټ کولو بلکې انډیا ته هتیار هم د اسرائیل له طرف ملو شو چې کې ډرونز هم انډیا چې څومره ډرونز هم پاکستان ته لګلی او هغه د اسرائیل نو پاکستان ورو د امریکای نه لاس پریدي او ورو دغه مسلمان ملکونو سره یو ځای کیږي اوس پاکستان دغه مسلمانان ملکونو سره یو ځای کېدو کې فائدہ شته کې نشته هغه باندې تاسو هم کمنټ کوئ مکمل سيناریو در سره په دې ویډیو کې شریکو مجي د پاکستان وزیر اعظم آرمی چیف اور وسره خپل مکمل ټیم چې کوم دی اې د سلور ملکونو وزټ کړي دي انډیا او اسرائیل خلاف دغه ملکونه اوس را یو ځای کیږي د چا خلاف د انډیا او د اسرائیل خلاف د اسرائیل خلاف چې کوم ملک را پاسین هغه داسې دی چې هغه لکه د امریکای دشمن دی تاسو لالډي پته راخه اوس پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان آرمی چیف د کوم ملکونو وزټ کړي د ترکی وزټ کړي دي د آذربایجان وزټ کړي دي د تاجکستان وزټ کړي دي او ورسره د ایران وزټ هم کړي دي نو د ایران سره دوستی چې کومه دا به د امریکای هیڅ کله هم خوښه نه چې پاکستان د ایران سره دوستی وکړي ځکه ایران د اسرائیل یو ډیر غټ دشمن ملک دی او اسرائیل او امریکا چې کوم دي دوستی نو هغه بر اسرائیل په وجه باندې ایران سره خامخا دغه به هم نه لګي د امریکا نو چې پاکستان ایران سره دوستی کوي نو دا داسې چې د امریکای سره دشمنی شروع کوي نو پاکستان رو د امریکا خلاف کیږي جی ګوره ترکی انډیا خلاف جنگ کې پاکستان سره خو کولیام مرسته کوله خو کولیام ویلو چې انډیا زیاتې کوي چې په پاکستان حمله کوي انډیا په پاکستان باندې حمله نه دی پکار دا ترکی خو کولیام دا وینا کړی و چې انډیا په ناجایز په پاکستان باندې حمله کوي او کشمیر مسله کې خو کمپلیټلی ترکی د پاکستان سره ملګری دی کم چې د کشمیر مسله د انډیا سره او د پاکستان جوړه ده نو هغه کې کمپلیټلی ترکی د پاکستان مرسته کوي جی ایران دشمن ملکونه کم دی تاسو لموري اسرائیل او امریکا ده نو چې پاکستان ایران تر دغه ملاقات شوې دي ایران سره یو ډیل کړه یو ځای کېدو یو ډیل کیږي یا د سلور وړه ملکونه را یو ځای کیږي نو دای به خامخا چین هم ځان سره یو ځای کوي ځکه چین بغیر د ملکونه چې کوم دی انکمپلیټ دي چین سره جنگي هتیار چې کوم دی خبر برابر دی چې کله امریکای نه تعالی جنگي هتیار نه ملاويږي نو چین طرف ته برستا اتوماتیکلی مخ کیږي او چین داسې یو ملک دی چې هغه په ټیکنالوژي کې هغه په سیاست کې هغه په بدمعشۍ کې سترګو کې سترګې امریکای لور کوي امریکا چې ټیکنالوژي کې یو قدم مخکې اخلي چین ورپسې هغه طرف له 2 قدم اخلي چین په هر څه کې امریکای سره خپل وخی لاس ور سره وخیږي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ